السلام علیکم مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په خیر راغلی وایو ستړي بشي وایو څنګه چې ما تاسو ته یو سپیشل پروګرام کې به تاسو سره مونږه یو 15 منټ چې کوم دی ډېر زبردست شانتي پروګرام مونږ تاسو له د صحت زیری مینوالو تاسو که هغه پاکستان دی که هغه پښتونخوا ده که هغه بهر ملکونه دي او ټاپ کنټري مطلب څومره ډاکټران چې کوم دي نو زیاتره د شوګر علاج چې کوم دي هغه ناکامه دي ټیک شو ډېر خلکو دا دغه دی چې د شوګر علاج نشته د ډېرو خلکو دا سوچ دی او وایم چې د شوګر علاج نشته ټول عمر به مونږه دغه پیکه چیسکو او دغه پیکه خوراکونه وکړو صحیح ده خو اوس چې کوم دی د کوټه کلی کې ستاسو نه پټ نه دی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی په شوګر باندې چې څومره کار کړی دی نو او څومره په خیبر پښتونخوا کې څومره مریضان د شوګر راغلي دي نو ټول ماشاءالله خشوي دي دا به زمانه وي دا به مریضان تاسو ته پخپله باندې وي خو یو شی به پس پاغه مریضان تاسو ته مونږ مخامخ کو چې چا د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی څنګه چې هغه مطلب دا دی زمونږ خدمت کړی د جبه خدمت یې کړی دی د شعر و شاعرۍ چې کوم دی د لیک خدمت یې کړی لیک یې ستاسو دپاره ډېر ښکلی راوړی دغه شانتې علاج هغه یو عالم هم دی نو ماشاءالله چې کوم دی هغې له چې څوک هم راغلی دي د شوګر په بیمارو به په مختلف پروګرامونو کې به مونږ په یو بیمارۍ باندې خبرې کوو نن مونږ په شوګر باندې خبرې کوو چې شوګر څوک هم راغلی دي نو هغه ماشاءالله چې کوم دی هغې ټیک شوي دي او هغې وایي چې مونږ بالکل ټیک ټاک یو مونږ خواږه خورو نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې د ثوابۍ په سیمه باندې هم داسې تاسو ته یو ډاکټر میلاو شو یو څو ځل باندې تاسو لاړ شئ علاج وکړئ او تاسو روغ رمټ شئ صحیح ده تاسو به یو شیبه پس چې کوم دی هغه تاسو د هغې د مریضانو چې کوم دی د خولې نه تاسو په خپله باندې اورئ ټیک شوه نو مینوالو ډومبې به زه د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې مونږ له ټایم راکو یقین وکړئ په اف ام باندې مونږ به ورته ویل چې تاسو پروګرامو کې هغې چې یقین وکړه د هغې چې کوم دی داسې علاقه نشته چې هلته به د هغې کلینیک که هغه مردان دی که هغه پیښور دی که هغه اسلام آباد دی هغه که چارسده ده پیښور دی نوشهره اسلام آباد چې څومره ځایونه دي هلته د هغې کلینیک دی یو ورځ دلته اوسګارېږي هم نه نو مونږ ویل چې د خپل کلي د ثوابۍ خلکه هم خبر شي چې او د شوګر علاج شته او ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی په خپله علاج کوي ټیک شوه نو تاسو به څه چل کوئ تاسو به علاج کوئ د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه ډومبې خو به داسې کار کوئ چې تاسو ته زه هیلپ لاین نمبر د هغوی ویم تاسو به طریقه کار څه داسې دی چې هغې سره ټایم اوس هم نشته دومره یې راته ووې چې یقین وکړه که زه د مریضانو اوسګارېږم د اتوار په ورځ هم نو مونږ چې دا خو ډومبې د ثوابۍ د خلکو مطلب دا حق دی چې هغې بهر ځي اسلام آباد ته ځي د ملک نه بهر ځي د شوګر دپاره نه ښه نه ده چې دلته په خپل کلي کې مطلب دا دی په خپل وطن په خپله خوره د هغې علاج وشي نو هغې ویل چې ما سره صرف دا یو ورځ مې اورېدونکو ته ریډیو ته ویستې ده چې دا زه راځم او دلته دی زبردست شانتې پروګرام کوم اور بل چې کوم دی ما د مریضانو ته د ثوابۍ خلکو د اتوار په ورځ خو د اتوار په ورځ د څوک راځي نه ما سره بالکل ځای نه یقین وکړه دا د یو ډاکټر صاحب خبره ده ټیک شو نو مینوالو دا نمبر زه تاسو ته ویم دا به نوټ کې طریقه کار یې څه داسې چې هغې به تاسو له نمبر درکوي چې په دې ټایم او په دې ټایم راشئ صحیح ده په دې ورځ او په دې ټایم خالي په ورځ به زیاتره ستاسو هلته معاینه کیږي او خو تاسو مخکې رابطه خامخا کوئ صحیح ده په دې نمبر باندې 0315 دا نمبر ځان سره نوٹ کې ما ته به ګورئ بلا خلکو تنګ کړم چې شابه نمبر راکې دا نمبر ته بیا ویم 0315 81 59 059 دا نمبر ځان سره بیا نوٹ کې 0315 81 59 059 په دې به تاسو کال کوئ صحیح ده تاسو به معلومات کوئ په دې باندې چې مونږ کله درشو زیاتره د خالی په ورځ به تاسو کال کوئ نمبر به راخلئ ټیک شو دا نمبر ته په انګلیش کې ویم 0315 81 59059 په دې به تاسو کال کوئ مینوالو دا په کوم ځای کې دی کله چې تاسو ټوپې ته ځئ نو مینې چوک چې کله راشي مینې چوک ته چې کله ټوپې ته ځئ او مینې چوک راشي ښي لاس ته چې کوم دی تاسو به توشئ د ټوپې او د ثوابۍ روډ د کوټه صحیح ده او محله بټي آباد کې هلته چې چا نم تپوس کو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نو تاسو به خدا دا نمبر مې ته ځکه ووایي چې تاسو مخکې رابطه کوئ ځکه چې بیا تاسو ته نمبر میلو شي نو تاسو ته ووایي چې په دې ټایم راشي نو تاسو به ځئ ځکه چې هغې سره د مریضانو ځای نشته ځکه چې هغې په یو ورځ اسلام آباد کې بل ورځ په پیښور کې بل ورځ راته وي چې په اسلام آباد کې غټې بینر لګو چې شوګر سپیشلیسټ دومره خلک راغلي چې ما سره دوايانې ختمه شي مونږ د شوګر دوايانې ونه رسولې نو
چې د یو انسان شوګر داسي چې هغه ټول عمر اخره پورې هغه خواږه نه خوري او بیا ټیک شي نو هغه خو با کو خړومبه به ډاکټر صاحب سره چې کم دی د ډاکټر صاحب د خلینه وایو چې هغه نه به تاسو کو چې ډاکټر صاحب شوګر څه شی دی ناغي د خلینه تاسو اورې ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کم دی هغه ته به وایو چې ډاکټر صاحب شوګر څه شی دی او هغه به تاسو ته په شوګر باندې ډومبه ډاکټر صاحب خبرو کی بیا چې کم دی مریضان به تاسو ته او نیر کومه هغه به تاسو اورې نو ورزو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ته عمر شاه صاحب شوګر دنیا کې ډېر زیات عام دی شوګر شولو او په شوګر کې په ټوله دنیا کې و تاسو نه درځي یو بیمار ټیک شوی سره د امریکای پوري یعنی یو بیمار تاسو داسې چې هغه شوګر مکمل ختم شوی خپې د کټ کې دونه بچي ګردې په شار راغلي چا په خواګه خورولي ما څنګه چې کم دنو اتوار پرسته کلینیک ته بیماران راځي شوګر والا نوړمبه تغام دی ریجوي یعنی ریجپه په مړه باندې خرومه دا د نوړمبه ډوډۍ وی وجه دا چې بل خلک یې خراب کړل او تاسو ته پته ده چې یره سمرا نقصان شي ده د یې متبادل نشته که تاسو ماروم چې کنه نو ټک په نظر کې چې سوی دتا چجنی کړي سوی هغه شونکار پونکار نه کړي چې یاره درکې پیدا کینو بیا به تاسو لا ټک درکې کې یو ډاکو تاسو ته ولار نه ول به تماچا مخامخ کیو خدای راو خدای یاره درکې پیدا کین بیا باندې اٹیک کوي نو مطلب دا ډومبه خو بیماران نه چې یاره ختم کو چې ما سره راشي نو ما ډومبه کار دی چې بیماران نه زین نه هغه یاره لرکو داغه نه پس بیا زما پورا لیکچر وی چې په شوګر باندې تقریبا زما 1043 پیج لیکلی چې کوم زما د ریسرچ هغه ماخذات دي نو بیماران د باغې باندې پویم چې دا اولی وخت سره تاسو دوا نه سیوا کې دی یعنی اول ډانل او بیا ګلوکوپیج او ګلوکومیټا ګلوکووینس او بیا ګیټرل فایزر ډایموکران مارل او سټامیټ او سټاګلومیټ بیا انسولین وخت سره سره تبای په مخ کې روانه ده وخت سره سره بیماری په مخ کې روانه ده وخت سره سره پرې سختي اخره کې غنم روډیم بن او بیا په پوره دنیا کې څوک بچ نه شو نو زما یو لیکچر چې بیمار لپاره کې لغونده کې سترګې وغړو چې حقیقت څه دی د چا تتل غوښتل او چرته را ورسېدل او چرته روان دي شوګر داغه نه علاوه تقریبا زیات تر بیمارو باندې الله پاک فضل لچی د ګردی بیماری شولې یعنی تاسو به د انټروګانو کې وینئ چې په سونو خلکو به ان شاء الله ګردونه کاڼي پروتي ګردی پړسوب شو زخم شو پیپ شو په دې کې به تاسو هغه انټروګانې وینئ چې په سعودیا کې یا په نور ملکونو کې وتا اته ته زره باندې اپریشن لیکلي وي یا چې کوم نه ګردی بند وي نو هغه مینوال هم تاسو به کې اورئ چې الله په فضل باندې غیر راغلي زما په لاسو ولا الله پاک شفا ورکړي په دې کې به تاسو د بوسیروم ډیر ګڼ بیماران وینئ د معدې هم ډیر ګڼ بیماران وینئ په دې کې به د زنانام راځو کوم تاسو ډیر څه وینئ داسې مطلب دا چې هغه انټروګان هم مخې راځي چې زما په لاس ول الله پاک چې کوم دینو اولاد ورکړي په دې کې به ارکوټنسا والا ویني په دې کې به الله په فضل چې کوم دینو د الرجی د ابترشي او سترګونو براتل چې اسلام آباد او په خبر ستړي کړی الله پاک زما په لاسو مکمل ټیکړي په دې کې باغ زړو تبو والا ویني چې لس کاله تبي ګرځولي والله پاک ټیکړي خدا د سيزه په لیکچر کې یو خبره کوم زه په ذکر داغه چا کوم چې ترنن تاریخه شوی وي باقي د بیمارانو تمام چې آینده ګوره ماته څه پته نشته الله پاک نعوذ بالله ستړي شوی نه چې شفا اختیار بل چاله ورکی شفا اختیار پرونو مغه سکو نو مغه سکه زما مثال سره د توت او پاڼې دي خدای می چاله خاورې کوي او چانه مصر درکې غواړي بهم دا غنه او شکر هم دا غادا کوي خو کم از کم زه تاسو ته کوم انټروګان یعنی تاسو وړاندې راځي نو پای کې یوم دروغ نه د انډیا د فلم کار باندې چې 300 روپۍ جیب کې واچو دا وایا یعنی زما چې څومره انټروګان یا په ریډیو باندې وی کاغه په فیسبوک راځي یا که آینده په هر لحاظ باندې راځي ان شاء الله په زورګونو کې او هر یو کس لګنن مثال په تور په ریډیو کوم انټروګان راځي دا غي پته د مینوال نوٹ کی او باقاعده دا غي محلي ته ورسي د پلار پورې پته وي ک یو انټرویو چې دروغ ثابت کړنو تاسو گواه اوسئ چې 20 لک روپۍ دا به زما طرف جوړ وي یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو په خیر اغلی وایو په د صحت پذیری پروګرام کې دا یو شارټ شان پروګرام موږ تاسو لروړې خو د ډاکټر صاحب نم ډیر په مینت او په زارو باندې ټایم اغسته دي زه تاسو طریقه کار خېمه څومره بیماران چې کم دي نو هغه به صرف په دې نمبر باندې کال کوي د طریقه کار به وته وایي چې موږ درس څنګه درشو په کوم ورځ درشو په 0315 81 59 059 اخل کا څوک چې ستړي شوی دي په ډاکټرانو باندې صحیح د شوګر ټیک شوی نه دی الټا سیوا شوی دی نو اخل کا برابطه کوي لاړ شي دا نه نن صرف په شوګر باندې خبره کوم حالانکه د دې چې کم دی څنګه ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې اومي په دې کې د ګردې تورزيړي د ویختو غورځیدل د معدې چې څومره امراض دي د هغې د جوړونو دردونه بې اولادي بواسیر ارکونسا د تریخې کاڼې
د بغیر اپریشن چې کوم دی دوی علاج کوي د ګردو چې څومره دي نه تاسو تشریف راوړئ صحیح ده. او بل خبره مینوالو چې زه حیران پدې شوم چې دومره مینوال زما تاسو به سوره اونیر به تاسو سوره چې اغیب زره ته نه وي ځکه چې ما علاج نه رکړول دروغ وایم ټیک شو مال علاج زه چې کله زما مری خراب یا زما تب یا ټمپریچر می سوي ډاکټر صاحب چې کله راضي په دغه ورځ باندې صرف یو فون وته کو ځان سره انجکشن هم راغستی او دوه انجکشن بیا ټیک ټاک یو ته نیمه غنټه کې الله تعالی صحت ورکړي خو دا چې شفای زموږ په لاس کې دی خو ده نو ډیره زیاته مننه کو خو چې چا علاج کړي دی هغه به وټه خدي ټیک شو به وټه هغه مونږ تاسو ته نه ورکو نو یو ورزما یو روړ طرف ته چې هغه تاسو ته په خپل باندې وای چې آیا هغه ډاکټر سیم نه علاج کړي دی ناغي خښوي دی کنه دا صرف استادو د مسلمانانو رونو چې کم دي چې علاج کړي هغه طرف ته ورزو مونږ سره ډېر زیات کم دی خو ورزما هغه روړ طرف ته هغه تاسو ته په خپل باندې وای چې هغه علاج کړي ډاکټر سیم نه او څنګه دی زه د کوټې خبرې کوم نوم می صاحب الله دی زمونږ خدا ته بیماری وي چې زه ډاکټر لړم نو هغه ماته شته شو کړی نو هغه زما ټیسټ مې وکړ نو ماته د خو ګزلنو هغه ماته شته شو کړ جی جی هغه وخت زما شوګر 240 خجی هغه غرمې پېمو او لکه دریش خجې مو چې زه ډاکټر لړم جی جی هغه ډاکټر نو هغه په هغه واست جی هغه په مې د ډاکټر اشتاق ته وکړو انو دای مال علاج شروع وکړو او ځدرې میاشتې مې دای دا څلور علاج وکړو جی جی الحمدلله اوس د خیره ټیک ټاک ما هغه انسولین لګولو او هغه مو څه د خیره درکړي ختم کړی دي او دوايي لازم دی خوري انسولین ختم شوی دي اوریدونکو د خبردار مې کوم چې دا کارونه باندې چې کوم بیماران دي ان دوی د ډاکټر صاحب سره رابطه وکړي. مینوالو تاسو د مریضانو چې کوم زمونږ او ډیر سینیر کسان دا نه ښه ایجوکیټډ بهرم ګرځېدلی دي بهرم تللی دي او راغلی ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی دا تاسو مخامخ دي تاسو واورېدل زه به تاسو ته دا نمبر وایم طریقه کار څه داسې دی کلم چې تاسو ټوپې ته ځئ اول تر مینې چوک راشي چوک کله راشي تاسو ټوپې طرف ته مخې نخي لاسته چې کوم دی لاره تللی ده په هغې چې لږ یو 2 منټه مزل وکړې پیدل 2 منټه نو تاسو ته به بټیاباد چې کوم دی یو محله ده هغې کې به چا نه هم تپوس وکړو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب کلینیک کوم ځای کې دی کور یې کوم ځای کې دی نو هلته به تاسو ورشئ خو ډومبې به داسې کار کوئ چې دا نمبر ځان سره نوټ کې ځان سره ولیکئ خلک به یې درنه غواړي ما ته پته ده زه پرون داسې خلکو دومره تنګ کړی وم چې د ډاکټر صاحب نمبر ما ورته هغې سره ټایم نشته خو زیاتر سبا ورځ چې کوم ده نو تاسو نن به رابطه کوئ نو سبا به تاسو نمبر اخلئ صحیح ده 0315 81 59 059 یو ځل بیا راته وایم 0315 81 59 059 0315 81 59 059 په دې به تاسو زمونږ چې کوم دی روح الامین صاحب چې کوم دی یدي اسسټنټ دی هغې سره به رابطه کوئ نمبر به ته اخلئ چې څه ټایم له درشو کم ځای ته درشو صحیح ده د دې کلینیک چې کوم دی اسلام آباد کې دی نوشهره کې دی پېښور کې دي کچره تاسو هغه ځای کې رسد وي نو تاسو هغه کلینیک معلومات ګوره که تاسو مردان ته تلی شئ نو د مردان نمبر به ترې راواخلئ کچره تاسو پېښور ته وله تلی شئ نو پېښور کې به سره ملاویږئ کچره تاسو وله نوشهره کې راتلی شئ نږدې یې د جهانګیري یې نو هلته به تاسو راځئ که اسلام آباد کې څوک اواز اوري نو زمونږ اسلام آباد اواز چې کوم دی هغه کلیر دی ښه ریډیو هلته اورېدل کېږي نو تاسو به هلته په دې نمبر باندې رابطه کوئ صحیح ده په دې نمبر به تاسو رابطه کوئ 0315 81 59 059 په دې به تاسو رابطه وکړئ او تاسو به نمبر ځان له راواخلئ نن هم په شوګر خبرې وکړئ انشاءالله دغه شان د سبا به انشاءالله بیا د ډې ټایم کې پروګرام وي او الله دې تاسو له صحت درکړي الله دې در باندې خپل رحم کرم وکړي ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نن موږ سره چې کوم دی په 15 منټ لا وخت راکړو نو ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان